زمونږ احتجاج پرامن احتجاج دی د هیڅ قسم مسلمان د هیڅ قسم سنی مال ته به نقصان نه ورکو یو قسم ګاډي ته به نقصان نه ملاویږي پرامن احتجاج کوو د صحابه کرامو دفاع موږ مخکې هم کړې ده اوس هم کوو بیا به هم کوو انشاءالله زمونږ ته ولې ضرورت راغی صحابه کرامو دفاع لپاره توجه زما طرف ته د صحابه کرامو دفاع لپاره زمونږ د خولې ضرورت راغو خوله قربان ده زمونږ د وینې ضرورت راغو وینه قربان ده زمونږ د مال ضرورت راغی مال قربان دی زمونږ د جان ضرورت راغی جان قربان دی زمونږ د اولاد ضرورت راغی اولاد قربان دی د صحابه کرامو نه زمونږ ټول آلو عیال قربان دی ځکه صحابه کرام لا إله إلا الله محمد رسول الله طول لا كلمة وطول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله چاچا چې کلمه ویل هغه لاس اوچت کړي شکر دی ټول مسلمانان دي ټول نه مخکې دا کسان بچی راځه پکې خیر راشه لګي ټول نه مخکې زه د پېښور ماډل سکول جمال کالج چې کوم طلبا دي کوم نوجوانان هغه بچي دي د هغوی د جذبې ته ایمان ته خراج تحسین پیش کوم او سلام ورته کوه الله رب العزت دې دوی په عمرونو کې علم کې خیر او برکت واچوي آمین دوی چې د کوم ګستاخ نشاندهي وکړله د ګستاخۍ نشاندهي وکړله په هغې باندې افسران بالا د پولیس کوم انتظامی افسران صاحبان د هغې اوس خبر شولو او د هغې خلاف اف آی آر وشو او هغه اف آی آر په نتیجه کې د هغې خلاف د پېښور پولیس افسران او هغې سی سی پي صاحب په خپله فون وکړو هغې پسې چاپمار پاټین ولېږل هغه به انشاءالله جل از جل سبا پورې به هغه په ګرفت کې راشي انشاءالله او دې سره سره دا اف آی آر نه بعد هغې ته به انشاءالله العزیز د قانون مطابق هغې ته به سزا میلاویږي سخت نه سخته سزا به میلاویږي تاسو ټول مسلمانانو جذبو ته سلام دا نن د جمعې ورځ ده ټول مسلمانان په دې کې تکلیف کې شولو تاسو راللی الله دې جزا خیر درکړي او اوس اف آی آر اوسو قانون مطابق به کاروایي کېږي د دې نه بعد که موږ څه تجاوز کوو د چا املاکو ته وخت ته جان ته مال ته نقصان وکړو بیا به د الله یو سوال کوم
دا دې څنګه راکړه او سافټویر دې لګیا دا دې څنګه راکړه